او بیا د محرم الحرام په ابتدایي ورځو کې یو خاص طبقه داسې ده چې هغه نوحه کوي، خپل مخ په لاسو باندې وهي، په غم کې دومره زیات حد نه تجاوز کوي چې هغه خپل ګریوان سری کې پرې کې او داسې ماتم کوي، زنجیرانو باندې خپل ځان وهي، خپل بچانو سرونه په بلیډو باندې ور پرې کوي او داسې په ور باندې منډې وهي او خپل زنجیر باندې په دې چړو باندې خپل ځانونه وهي، خپل ځان سره ظلم کوي، ټول ځان په وینو سور کی. ګورئ داسې کول دغه ډیره غټه ګناه ده، د ګناه کار ده. شریعت کې د دې بالکل اجازت نشته. ها البته معمولی قسمه د چا په مرګ باندې د غم اظهار کول، د خپل کور د یو کس وفات شو هغه باندې غیر اختیاري تور باندې سترګونه اوښکې وبهېدلې و د ژړل پریشانه شوې پې، دا غیر اختیاري کارونه دي، دا فطرتي شی ده، هر انسان په دې باندې خفه کېږي. خو حد نه تجاوز کول، ځان وهل، الله تعالی نه شکوې کول، ګیلې کول چې یا الله تا دا د ما نه ولې واخیستی، دا ګناه ده، ډېر غلط کار ده. دې نه خپل ځان بچ کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت عبد الله رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کوي، صحیح بخاری کې موجود ده. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، کوم کسان چې خپل مخ په لاسو باندې وي او خپل ګریوانونه پرې کوي د سړي د موږ سره هیڅ تعلق نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې سړي نه بالکل د براءت اظهار کړی ده چې غم هر انسان باندې راځي، الله تعالی انسان پیدا کړی ده، الله تعالی طرف ته به ځي، خو حد نه تجاوز کول دین رسول الله صلی الله علیه وسلم د براءت اظهار کړی ده. نو په کار ده چې کله داسې د غم موقع وي په هغه کې په اعتدال سره، کوم فطرتي تور باندې سړی پریشانه کېږي خو وي، خو د حد نه به تجاوز نه کوو. که چېرته چا د حد نه تجاوز وکړو دا بالکل ګناه ده. په شریعت کې د هیڅ گنجائش نشته، د شریعت سره د دې تعلق بالکل نشته. او الله تعالی قرآن کریم کې دا فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. الله تعالی د دک او د غم علاج بیان کړی دا چې کله هم تاسو باندې دک راشي، غم راشي، بیا د دغه علاج دا نه ده چې تاسو ماتم کوئ یا تاسو ځان باندې ظلم کوئ، نوحه کوئ، بلکې د دغه علاج دوه شیونه دي، یو د لمونځ، یو د صبر. لمونځ کوئ، نفلونه کوئ، او بل صبر کوئ. په دې غم باندې صبر کوئ، دا د دغه دک او دا د دغه غم علاج ده. د غم علاج دا کله هم نه ده ته په ځان باندې ظلم کوه، د کور په وال باندې ظلم کوه او د ګناه وال کار کوه، نه، دا د دک علاج کله هم نه ده. نو دا د دې کار چې کومه ده دا د صبر هم خلاف ده. الله تعالی د صبر تلقین را کړی ده، د صبر حکم یې کړی ده، خدای د صبر خلاف چلیږي، د قرآن کریم مخالفت کوي. نو الله تعالی د موږ د داسې بدعاتو نه او د رسوماتو نه په حفاظت کې وساتي. ګورئ د خپل عقیدې والو ته دا یوه خبره بیانومه چې داسې محفلو کې، داسې تعزیه ایستلو کې او داسې ماتم یا د دې مجالس په دې کې کله هم شرکت مه کوئ. یو خو مشابهت ده، او بله خبره دا ده چې صرف په شرکت باندې د سړي عقیده خرابېږي. ورسره یو سړی خو دا وایي چې زه نظاره کوم، تماشه ګورم، تماشه نه ده، د دې د عقیدې تایید دی وکړه، د دې جلسه دې زیاته کړه، دې ته تقویت ورکړه. نو داسې کول نه هم پرهیز کوي. خپل عقیده، خپل مذهب، د دې مذهب کې چې هر څه جایز وغه دې خپل کار ده. الله تعالی دې موږ ته ټول ته په صحیح اسلام او صحیح دین سمجھ را نصیب کړي.